أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. مخکې آیتونو کې د عیسی علیه السلام د معجزاتو تذکره وه. عیسی علیه السلام د راتلو او الله رب العزت وی زبا ورته د کتاب او د سنت حکمت علم ورکوم، تورات او د انجیل علم به ورکوم، رسول به بني اسرائیلو ته په خپل دور کې بیا چې کله وروستو راځي نو هغه خو عام امتی په شکل به راځي. بیا د هغه د معجزاتو تذکره چې د خټې نه د مرغۍ په شکل باندې جوړی او د هغې نه هغې کې پوکی به کوي او د هغې نه مرغۍ به جوړیږي. دا د الله په حکم باندې مادرزاد ړانده او برګي والا دا به د الله په حکم باندې جوړی، مړی به را ژوندي کوي د الله په حکم. او کور کې چې څوک ځان نه څه ذخیره کوي څه خوري د هغې هم علم الله وایي دا به له زه ورکوم، دا ښودنه به ورته زه کوم. عیسی علیه السلام خبره وکړه چې الله زما رب دی او ستاسو رب دی. نو هغه رب دی او منګه مربوب یو، هغه زمونږه الہ دی، منګه د هغه مخلوق یو. هغه خالق دی، منګه مخلوق یو. الله زمونږه مالک دی، منګه بندگان یو. دا نیغه لار ده خلکو خلاف کو د عیسی علیه السلام د وجلو بندوبست شروع کو. عیسی علیه السلام د خپلو ملګرو سره څه مشورې مو کړې. خلک لګیا دي خلاف کې چې دی موږ وجنو، څه چلونه څه تدبیرونه څه مکرونه یې وکړو. الله وایي دی به لګیایي زه بچ کوم، الله بچ کو. نو د هغې تذکره دلته کې کوي او بیا د عیسی علیه السلام د پیروکارو تذکره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې چې کوم خلک راغلي وو د نجران نه، هغې ته بیا دعوت دی د مباهلې، راشئ مباهله وکئ. هغې وغوښتو مهلت یې وغوښتو، مهلت هغې له ورکړی شو او هغې مهلت هغې غنیمت وګڼه او لاړل وتښتېده. دا د هغې هغه حال دې ځای پورې ذکر کوي به. اذ قال الله یا عیسی، کله چې ووی الله ای عیسی انی متوفیک، یقینا زه تا پوره پوره اخلم، ورافعک الی اوچتوم دې ځان ته، اسمان ته دې اوچتوم، بره دې اوچتوم، ومطهرک او پاکونکې متا لره من الذین کفروا دا کسان چې کفر یې کړلی، وجاعل الذین اتبعوک او ګرځونکې ما کسان چې تابعداري کړله ستا فوق الذین کفروا لپاس پا کسان مې چې کفر یې کړلی الی یوم القیامت، قیامت د ورځې پورې. څوک چې ستا تابعدار دي نو هغه به غالبي، هغه شانتي وشوه. ثم الی مرجعکم، بیا زما طرف ته راګرځېدل دي ستاسو، فاحکم بینکم، نو فیصله وکړم ستاسو په منځ کې، فیما کنتم فیه تختلفون، په هغه څه کې چې تاسو پکې اختلاف کوو.
الله رب العزت عیسی علیہ السلام ته وی زه دې بچ کوم. بچ کولو طریقه بدای چې تا به زه پوره اخلم. مطلب یوازې روح نه بلکې بدن او روح دواړه دقسې روح موټ تی اوچتوم. تا پسې د څوک راشي مړ دي کې تا نشي راتلی. عیسی علیہ السلام الله ژوندی وخېجاو اسمان ته. زمونږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج په شپه باندې تلو اسمانونو ته نو هلته کې د مختلفو انبیاء علیهم السلام د ارواحو سره ملاقات شوی. نو عیسی علیہ السلام هلته کې په اصلي شکل باندې وو، روح بدن دواړو سره وو. هلته کې اول اسمان کې د آدم علیہ السلام سره ملاقات شو، د آدم علیہ السلام د روح سره. او دویم اسمان کې د عیسی علیہ السلام سره ملاقات شوی. عیسی علیہ السلام په دویم اسمان کې د ژوندی دی او بیا به راکوزیږي به لکه پرون څه تذکره شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې راکوزیږي به. هغه خبره ده، رښتیا ده، صحیح ده، بالکل ټیک ده. زمونږ په هغې باندې ایمان دی، عقیده ده چې عیسی علیہ السلام به په آخر کې راکوزیږي او خلکو ته به د قرآن او د سنت د الله د وحدانیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت دعوت به ورکوي. او کم کسان چې عیسایان په هغه دور کې موجودي هغه به هم ایمان راوړي، مسلمانان بشي. او دغه یوه مسلمانی وی بیا خلق کم چې کافرونو امان دور وی، د برکتونو دور وی. عیسی علیہ السلام به بیا څه زمانه تیر کی، بیا به وفات شي. د هغې نه وروستو بیا څه زمانه تیر شي، خلق به ورو بیا ګمراه کیږي. اخر چې ټول خلق گمراه شي، یو مسلمان هم بیا پاتې نشي، سبا مړ شي او سبا گمراه شي. نو آخر کې قیامت بشي. بیا عیسی علیہ السلام په باره کې یهودیان وی منګه وجنو، الله وی نازې بچ کوم. کته وی چې عیسی علیہ السلام وجلی شوی دی نو ته خو د یهودیانو په ډله شوې، منګه د الله په ډله کې یو. منګه دا وایو عیسی علیہ السلام الله اوچت کړلی، الله بچ کړلی. فاما الذین کفروا ناکسان چې کفر کړلی فعذبهم عذابا الیما، عذابا شدیدا، نو خامخا عذاب ورکو هغې عذاب سخت په دنیا والآخرة، په دنیا او آخرت کې. وما لهم من ناصرین، او نه به د دې دپاره څوک مددګار. واما الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او عمل صالح کړلی فیوفیهم اجورهم، نو الله و پورا ورکی دی لا اجرون ددی والله لا يحب الظالمین، الله نه خوښي ظالمان. چا چې ایمان راوړی عمل صالح کړلی، د قرآن و سنت مطابق عمل چی ناغې ته عمل صالح وی، شریعت مطابق عمل صالح ورته وی. چې یو سړي د رسم و رواجي هغې ته عمل صالح نه وی بیا. نو فیوفیهم اجورهم، نه الله بوله پورا اجر ورکوي. څومره چې عمل یې کړلی پورا اجر وی، بلکې د اجر نه هم الله زیات، څومره عمل یې چې کړلی د هغې نه زیات ورکوي. لیکن چې یو سړی ظلم کوي، خلاف کار کوي، ایمان نه راوړي، عمل صالح نه کوي، نو الله ورسره مینه نه کوي. ذالک نتلو علیک من الآیات، دا بیانو موږ په تا باندې د آیاتونو نه، وذکر الحکیم، او د قرآن حکمت والنا. دا د قرآن کریم آیاتونه دي، دا ذکر دی، دا پند دی، دا نصیحت دی، حکمت والا دی، د حکمت نه ډک دی. مخکې تیر شو عیسی علیہ السلام بے پلاره پیدا دی. الله دا تعجب ولیکې، دا په دې باندې حیرانتیا خبره څه ده؟ ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، یقینا مثال د عیسی علیہ السلام د الله په نسبت په شان د آدم علیہ السلام دی. آدم علیہ السلام په باره کې ول نه وی کور به بې پلاره بې موره پیدا شوی، دا ول نه وی، دا ووایه که نه چې آدم علیہ السلام بې پلاره او بې موره پیدا شوی دی. نو هغه نه وی، نو چې هغه نه وی نو هلته کې هغه مثال
هغه خو دلته کې وایي کتابونو کې راځي تشبیه الغریب بالعقرب، یو خبره ناشنا ده او یو ډیره ناشنا ده. دا خبره ناشنا ده چې عیسی علیه السلام بے پلار پیدا دی، دا ناشنا خدا. لیکن ډیره ناشنا دا ده چې آدم علیه السلام ګوره بے پلار او بے مور پیدا شوی دی. نو الله رب العزت کارونه دي. الله رب العزت د خلکو ته ښیي چې زه بغیر د پلار نه بغیر د مور نه پیدا کولی شم او بغیر د چې نه پلار شته نه مور شته، او کله مور شته پلار نشته، او کله پلار شته مور نشته. دغسی الله رب العزت قادر. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، یقین مثال د عیسی علیہ السلام د الله په نسبانه کمثل آدم پشان د مثال د آدم علیہ السلام نے خلقه من تراب، الله پیدا کړل هغه لره د خاورینه، ثم قال له کن فیکون، بیا وته وی چې پیدا شه وشا نو شو. عیسی آدم علیہ السلام ته وی پیدا شه، جوړ شه، روغ شه، بس روغ شو. پدې کې بیا سنور کارګردګي پکې نه، کاریګری پکې بیا نه چې بیا و چاته حواله کې راته کوا. ابا د خلک ملګیا دي قصې کوي په دې باندې دومره زمانہ پکې اسونه رالو، اسونو دا خټه ور خاور وا واغه او بکړه واغه بیا هغه غلا او دا چلیکا او دا چلیکا، دې ته ضرورت نشتی. الله وی کن فیکون، خبر خلاص ده. الله وی اوشا جو شو، خبر خلاص شو. الحق من ربک، حق ثابت ته استاد رب د طرفنا، فلا تکونن من الممترین، نو مکیږي ته شک کوونکو نه. خلق لګیا دي شکونه کوي، څوک د عیسی علیہ السلام په باره کې شک کوي، څوک د حق په باره کې شک کوي، قرآن په باره کې شک کوي، د پیغمبر په باره کې شک کوي. نو چې کله څوک شک کوي نو حق خو ثابت دی، نو دغه شک کوونکو په باره کې ته فلا تکن من الممترین، نو مکیږي ته د شک کوونکو نه، او مکیږي ته د شک کوونکو د عذاب نه د خلاصېدو. چې دغه څوک په شک کې اخته دي دی بخلاص شي، څوک چې مخالفین دي دی بخلاص شي، نه خلاصيږي، نه خلاصېدې نشتی. فمن حاجک فیه، نو بیا چې هم څوک جګړه کوي ستا سره د عیسی علیہ السلام په باره کې، د توحید په باره کې، من بعد ما جاءک من العلم، توحید په باره کې د رسالت په باره کې جګړه کوي، نه لکه راځي بس خبر خلاصو. من بعد ما جاءک من العلم، رسول داغه نه چې راغلی تا ته د علم نه، فقل نو تعالوا راشي ان ندعو ابناءنا وابناءکم، چراو بلو خپل زامن استاسو زامن، ونسانا ونساکم خپل زنانا استاسو زنانا، وانفسنا وانفسکم خپل هم جنس استاسو هم جنس، خپل ملګری استاسو ملګری، ستاسو ملګری دي ستاسو سره راشي، ستاسو زنانه دي ستاسو سره راشي، زمنګ ملګری به زمنګ سره راځي، زمنګ زنانه به زمنګ سره، زمنګ اولاد زامن به زمنګ سره، ستاسو زامن ستاسو اولاد دي ستاسو سره راځي. دا دواړه ډلې کینو رایو زیبو شو. ثم نبتهل، نو بیا با عجزی کو الله تا، فنجعل لعنت الله الکاذبین، او بغواړو لعنت د الله په دروژنو باندې. یا الله زموږ د دوه ډلې دي، یو ډله د مسلمانانو ده، یو ډله د دغه نصرانیانو ده. پدې کې چې کم په حق ناغه بچ کې، او کم چې په نه حق یا الله پاغي باندې لعنت راولېږي. بس دا خبرو کا خلاص بشي. دې ته چې کله دا ویل شو دی وی ښا موږ له مهلت راک چې موږ داخله راجم وکړو، ټیم راکا ویزا بل ورځ ټیم شو، بل ورځ برازو، بل ورځ شو هیڅوک نشتی، خلک د شپې شپې تښتېدلي تللی. دا داغه حالو. مخکې سورت بقره کې الدغه يهوديانو ته ویلو، کتا سوای چې جنت ته ومنګزو نو راشي، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، مرګ واړی. دلته چې لګی چې جنت ته ستاره پاره ده، نو بیا جنت ته ولنځي. نال د کې اغیم نو وخته ال د کې ویلو، هر یو سړی غواړي چې دل عمر ورکړی شي زر کاله، ایو عمر الف سنه، چې عمر ورکړی شي دل زر کاله.
لو يعمر 1000 سنه زر کال ول عمر ورکړی شي. هر یو سړی وي الله وی دا زر کال باندې خلاصيږي نه، په عمر باندې خلاصيږي نه چې عمر دې زیات دی نو ته به جهنم نه خلاص شي، نه، ایمان باندې عمل صالح باندې بخلاصيږي. ان هذا له القصص الحق، یقینا دا خامخا بیان دی رښتیا، بیان دی په حق باندې. وما من اله الا الله، او نشته څوک اله ما سوا د الله نه. وان الله له العزيز الحكيم، یقینا الله خامخا هغه دی غالب حکمت والا. فان تولوا کذ خلق شاغلا فان الله عليم بالمفسدين، یقینا الله په دې مفسدانو باندې، مفسدان الله ته معلوم دي، مفسدان الله پیژني. دې پوری اولنۍ حصہ ختم شو او دې زبانه به موږ بسکو دا ترجمه کو او بیا ان شاء الله د اختر نورستو د اختر په درې مسلو ورځ باندې ان شاء الله بیا باغوخ کې فیصله کو چې کمی ورځ جوړیږي، نو بیا ان شاء الله د اختر سو ورځې چټي بکو، بیا ان شاء الله درس بیا شروع کو د ماسوتن دا، او اوس درس شروع دی د سحر دا، نو روزه کې به ان شاء الله صرف دا درس چلیږي. دې ټیم کې بیا ان شاء الله سو مسلې څه د چا څه تاسو نه هغه ان شاء الله دا خبري وکړو، او درس به بیا د دې وخت دا چوټي. اذ قال الله یا عیسی، کله چې او وی الله اے عیسی انی متوفیک، یقینا زتا پورا اخلم ورافیوک الی او چتو من ځان تا و مطهرک، او پاکون کې متعال من الذين كفروا، دا کسان چې کفر کړل، او جاعل الذين اتبعوا، او ګرځون کې ما کسان چې تابعداري کړل، استفوق الذين كفروا، لپاس پاک کسان ما چې کفر کړل، الی یوم القیامه، د قیامت د ورځې پورې، ثم الی مرجعکم، بیا با زما طرف ترا ګرځیدل تاسو، فاحکم بینکم، نو فیصله وکم تاسو په منځ کې، فيما کنتم فيه تختلفون، په اصل تاسو به اختلاف کاو. فاما الذين كفروا، ناگسان چې کفر کړل، فواصبهم عذابا شديدا، نو خامخا عذاب ورکو، عذاب سخت، فی الدنیا والآخرة، په دنیا او آخرت کې، وما لهم من ناصر، نو به داغي د پاره څوک مددگار. واما الذين امنوا، آگسان چې ایمان راوړل، عملوا الصالحات، عمل صالح کړل، فيوفيهم اجورهم، نو الله با فيوفيهم اجورهم، نو الله با پورا اجر ورکړي دیلا د عملونو د دی د دې چې څومره اجر دی الله بوله پورا ورکی. والله لا يحب الظالمين، الله نه خوږي ظالمانو لرا. ذالک نتلو علیک من الآیات، دا بیانو موږ پتا باندې د آیاتونو نا، او ذکر الحکیم، او ذکر حکمت والنا. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، یقین مثال د عیسی علیہ السلام د الله په نسبت پشان د آدم علیہ السلام، خلقه من تراب، الله آدم علیہ السلام پیدا کړل د خاورینه، ثم قال له كن فيكون، بیا هغه ته وی چې وشا نو شو. الحق من ربک، حق ثابت دی استاد رب د طرف نه، فلا تکن من الممترین، مکیه ته شک کوونکو نه. فمن حاجک فی، نو سوچ جګړه کې استا سره پدې کې توحید مبارکه د حق مبارکه، من بعد ما جاءک من العلم، رسول چراغ لتا د علمنا، علم راغله، قران راغله. فقل تعالوا، نو توارا شی ندعو ابناءنا وابناءکم، چراغ بولو موږ خپل زامن او استاد زامن، ونساءنا ونساءکم، او خپل زنان او استاد زنانا، وانفسنا وانفسکم، خپل هم جنس او استاد هم جنس، خپل ملګری استاد ملګری. ثم نبتهل، بیا جزیو کو الله تا، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، نو او لعنت د الله په درو جنو باندې. ان هذا له القصص الحق، یقینا دا خامخا بیان دے حق، بیان دے کامل حق بیان دے. وما من اله الا الله، او نشته ما سوا دا، نشته سو اله ما سوا دا الله نا. وان الله له العزيز الحكيم، یقینا الله خامخا هغه غالب حکمت والا. فإن تولوا کدی خلق شاغلا، فإن الله عليم بالمفسدين، یقینا الله په دې په مفسدانو باندې. الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.